بسم الله الرحمن الرحیم. د اسحاق ډار بیگانی پریس کانفرنس چې پاغي کې دا وی د کم د غصې اظهار کو نو مناظرې چیلنج ورکړلو. عمران خان ته وی چې راته به موږ سره مناظره وکړي. عمران خان په خپل سټیټسټیک والا یا هغه په خپل د ماهر معیشت نه دی، نو هغه بیا په دغه چیلنج باندې کوي، نو بیا په کار دا چې لکه هغه د هغه وخت د چې کم شوکت ترین د هغې وزیر خزانه د هغې سره مناظره وکړي. نو مناظره خو پیله په کار نه ده او نه د هغې څه داسې حل روزي. دویم چې کم د اسحاق ډار ته کم اچیومنټ ملو شي نو په کار دا چې په هغې باندې خبره کړې وه او هغې چې کله رالل او د ایرفورس په هغه جاز کې چې کله هغوی لینډینګ وکړو نو پیلنۍ خبره یې دا وکړه چې یاره ډالر کو بریک لګ گئی. نو اوس خو په کار دا و چې ډالر ته بریک لګېدلی وي او ډالر لاندې راغلی وي او دوی ویلي مو چې یاره په هغه مصنوعي طریقې د عمران خان هم اوس راګیر کي او هغه ډېر لا لاندې کي څنګه چې وي مونږ لاندې کړی. نو په کار خو دا و چې 200 نم لاندې شوی وي خو هغه د 265 نم کراش شو او اوس په اوپن مارکیټ کې د هغې قیمت 265 نم بره دی. لا میلاویږي هم نه وي، 3 قیمتونه روان دي. د هونډي والا چې کم ریټ دی هغه وي 295 ته هغه رسېدلی دی. د څو ورځو کې کیدی شي وي چې 300 هم کراس کي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. را روان وخت کې د پټرولو د قیمت د اوګرا د طرف نه د هغې سمرین پیش شوله 80 روپۍ د 1 لیټر د پاسه د هغې د لیوي او د ګرانېدو خبره اوس روانه ده. دا هم په دې فروری په دې سر کې کیدی شي د هغې اغاز وشي که 83 روپۍ په یو ځل باندې هم نشي، خو دا ټارګټ دی د 83 یا د 100 روپو ټارګټ دی چې کوم د IMF ته طرف نه هغې ته ټاسک ملو شوی دی. نو دغه $1 ارب به هغې ته په دغه صورت باندې میلاویږي چې کم 200 روپو پیسو والا چې کم هغه ټکسونه دي هغه چې کله د حکومت ولګوي د هغې نه پس په هغې ته دا ریلیز کیږي. په دې باندې د ګیس د ټکسونو خبره هم روانه ده چې په ګیس باندې به هم اوس ټکس لګي. د بجلی په فی یونټ باندې تقریبا د 10 نه واله تر د 12 روپو د یونټه پورې دا خبره روانه ده. دا ټولې خبرې اوس په پایپ لاین کې دي او دا خبرې را روانې دي. د IMF سره چې کوم مذاکرات وشول د هغه مذاکراتو په نتیجه کې دې ځای ته دا خبرې راورسېدې. نن مریم نواز واپسي وشوله او که دې ضمني الیکشنو کې او په دې کې هغوی آغاز وکړو د جلسو او په هغې کې هغې قدم واغستو نو کیدی شي چې عمران خان پې کامیاب شي، ځکه چې مریم نواز چې کوم ځای کې قدم کیدي هغه ځای کې عمران خان کامیابیږي. دا به د هغوی دپاره د نحوست خبرې وي. د هغې راتګ او د هغې د چیف ارګنایز په حیثیت سره دا راتګ چې کوم دی هغې به اوس په پارټۍ کې خامخا څه نه څه چینجز کوي. شهباز شریف چې کوم د هغوی ګروپ دی هغې ته به اوس مریم نواز څه نه څه ټف ټایم ورکوي او هغه خپل ګروپ په رامخکې کوي. شهباز شریف په اوس هغوی ټارګټ کوي او اسحاق ډار به هغوی ټارګټ کوي او هغې کې به همدغه خبره کوي چې که نواز شریف صاحب وي نو کیدی شي چې دا حالات داسې نه وي. که شهباز شریف دا حالات داسې کنټرول کړی وي نو دا به داسې ښه شوي وي. دوی به اوس دې طرف ته ځي او یو هغه بیانیه وه چې کوم ما تاسو په مخامخ باندې د جنورۍ په آغاز کې تاسو ته عرض کړی چې دوی به اوس یو خپله بیانیه جوړوي د عمران خان خلاف چې یاره دا ټولې پالیسیانې او دا چې اوس کوم مونږ قدمونه اخلو دا د عمران خان د غلطو پالیسو د وجې نه دی. یو دویم دوی به چیف جسټس لطیف کوسا پسې په ثاقب نثار پسې باجوا پسې او فیض حمید پسې دی پسې به اوس یو ډنډورا یو داسې یو خبرې به ورپسې اوس جوړوي چې په دې به ځان له یو خپله بیانیه جوړوي. د دې سره سره د هغوی د پارټۍ په ارګنایزیشن کې به هم اوس څه چینج راځي، ځکه چې خاقان عباسي ته مکمل انکار وکړو او خاقان عباسي وایي چې یاره ما د پارټۍ دغه نه بغاوت نه دی کړی خو زه د دې خبرو سره متفق نه یم. د فواد چودھري په ګرفتارۍ باندې هم هغه خپل ریاکشن ظاهر هم کو او خپل ریاکشن بیان هم کو چې یاره دا ښه خبره نه ده. که په داسې خبرو باندې بیا ګرفتاریانې کیږي نو را روان وخت کې به بیا د دین هم څوک نه بچ کیږي. د ډالر وړاند چې کوم دوی ورته سټاپ کول غوښتل هغه سټاپ کېدل خو ونه شوله او د پټرولو دا ممکنه ګرانېدل چې کوم دي دا زموږ په سر باندې ولاړ دي. را روان وخت کې به انشاءالله په دې باندې بیا نورې خبرې کوو. په دې نننۍ ویډیو کې صرف او صرف تاسو ته د اسحاق ډار چې کوم د هغوی فرسټریشن و د هغې چې کومه غوسه وه او د مناظرې دا چیلنج و په هغې مې تاسو سره دا څو خبرې کولې. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.